نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام. الله رب العزت په قرآن کې معتاد دا حکم متوجه کړی دی چې ما په تاسو باندې روزه فرض کړې ده، لکه څنګه چې په موږ باندې زکات او دغه رنګې مون فرض دی، دغه رنګې په موږ باندې الله رب العزت په قرآن کې روزه هم فرض کړې ده. روزه ان شاء الله سبانا به اولنۍ ورځ وي، په کار ده چې په دې روزه کې ما ته عبادت وکړو، د الله تعالی بندګي وکړو. دویم زمونږ غرض او مقصد دا دی چې مونږ به د خپل چاپېرچل په خپل محله او په خپل علاقه کې نظر واچو چې کم خلک غریبانان وي، یتیمانان وي، چې د هغو سره تاسو مرسته وکړئ او مدد وکړئ. ولې چې حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې الله رب العزت ما ته د خلیل لقب ولې راکړی؟ جبرائیل علیه السلام ته فرمای وایي تا ته الله رب العزت دا لقب ځکه درکړی دی چې ته ورکړی کې بنده ته نورو خلکو ته ورکوونکی، ته د چا نه طلب نه کې چې ته مال راکړه بلکې بل له ورکړي. نو که چېرته ما او تا داسې وکړو چې نورو انسانانو ته د نورو غریبانانو سره مرسته وکړو، نو ما اوس الله رب العزت به موږ به د الله دوستان شو، د الله ملګري به شو. نو دغه یو پیغام د نورو خلکو سره هم مخې ته ویسو، نورو ته د دې خبرې دعوت وکړو. دویم چې کله د روژې لومړۍ شپه وي، نو چې کوم یو انسان په دغه شپه باندې سورت فتح ووایي او د دې تلاوت وکړي، نو دغه انسان ته به الله رب العزت د ټول را روان کال د دې یو کولاو پراخه رزق ورکړي. ان شاء الله بیګاله د روزي اولنۍ شپه ده، کوشش د دې خبرې وکړو چې ما او تا پکې سورت فتح ووایو او د دې تلاوت وکړو او نورو خلکو ته د دې خبرې دعوت هم ورکړو.